یو څو مسلې درته د روژې ویم. یو خو ما درته تېره جمعه ویلي، اوس هم درته ویم چې دا روژه د پېشمني لږ مهرباني کوئ، په وخت باندې پېشمني بندوئ. ډېر خلک یې چې هغوی بانک سره اوبه څکي. ما تېره روژه هم د جمعه هم ویلي، بانک خو په سبا کې ویلي کېږي، د سبا د خطو نه پس بانک ویلي کېږي. نو د سبا د خطو نه پس چې د اوبو څکلې، نو روژه دې لاړه برباده دې کړه. اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای، یو نقشه ځان سره کور کېدې، یا د ورځې په جومات کې ګورئ، خپل ټیم معلوموئ، د دې مطابق فیصله کوئ. دویم دا دی، ډېر خلک دا تپوس کوي په روژه کې لمبل روژه ماتېږي که نه؟ په لمبلو روژه نه ماتېږي. که څوک لامبي، د غریب تږی دی، یا مثلا وجود ته تکلیف دی او دی اولامبي، یا د بل ضرورت ته وجې نه لامبي، هېڅ نقصان نه راځي. صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده، که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي. پرېږده چې لکه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات شي، هم دا تنزیحي مکروه دي، نقصان پې روژې ته نه رسي. به هر کیف روژه پې نه خرابېږي که یو سړی لامبي، که یو سړی سر غوړ کړي، په دې هم روژه نه خرابېږي. اگر چې بعضې سړی سر غوړ کړي، نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسوي، یا سترګو کې رانجه واچوي، نو په دې حلق کې که دې داسې ناري کړي او خراش کې راوغورځوي، نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي. په دې روژې ته فرق نه راځي. ښه، سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي، دې باندې روژې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي. که په یېره چا څوک خوړل، روژه پې نه خرابېږي. او که چا خوړل په یېره، چا خوړل، نو ته به ورته یادی که به نه یادی؟ نو فقها وایي که سړی مضبوطه ورته یاده که، یا لکه روژه دې ده. او که سړی کمزوری و، بوډا یا بیمارو، یا د صحت نه کمزوری دی، مې یاده ورته، خدای وله روزي ورکوي، پرېږده چې اخوري، په یېره روژه نه خرابېږي. او که په غلطۍ باندې ته روژه ماته شوه، غلطۍ او یېره کې فرق دی. یېره کې د سړي نه روژه یېرئ، او په غلطۍ کې په خطا کې ورته یادئ. لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامبي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه، روژه یاده ده، او غلطۍ سره خولې ته، په قصد نه، په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلق ته لاړئ، نو په دې روژه ماته شوه. خو صرف یو روژه به نیسي، کفاره پې نشته، ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی. غوږ کې کله چې اوبه لاړې، نو په دې روژه نه ماتېږي. که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي، نه خرابېږي. خو که بره دې راښکلې او دا تېرې شوې، نو روژه دې لاړه برباده شوه. که یو سړی غاښ وباسي په روژه کې، پرون ما نه چا تپوس کړی په ټیلیفون زه کوم، نو په غاښ وښکو روژه نه خرابېږي. خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ، نو په دې روژې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي. احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تېره نه شي. که هغه دارو یې تېر شو، نو روژه ماته شوه. یا هغه وینه چې غاښ نه راوځي هغه یې تېره شوه، نو بیا روژه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وښکلو روژه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګی تېر شو، په لاره روان دي، چا خشاک بل کړی دی، لوګي هغې بې اختیاره تېر شو، نو په دې روژه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګی راښکه، لکه سګرټ، نو روژه یې برباده کړه، روژه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تېره شوه، روژه پې نه ماتېږي. که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تېره شوه غیر اختیاري، په دې روژې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط ته کوي، په روژه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روژه نه ماتېږي.